السلام علیکم ګرانو محترمو خوږو قدرمنو پښتنو وروڼو د مینې ډک سلام مې قبول کړئ الله مو ښاد او آباد راته لره ملګرو درې ته راغلی یم او د ګران او محترم فیاض مومند صاحب تر څنګه ناست یم او غوښتنه ترې کومه چې تاسو دپاره ترې یو ښکلی کلام او د عقیدت پرځونې ستاسو دپاره ریکارډ کړمه او تاسو ته ډالۍ کړمه نو راځئ چې د ګران او محترم فیاض مومند صاحب نه خوږې خوږې خبرې او کلامونه واورو په ډېر مینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو د دردمند د دې بیلو سمینې ډېر زیات ممنون یم چې زما مینه به دومره زوروره وه چې زما تر څنګ یې راوستو. یقینا الله دې ډېر خوشحاله کا دردمند صاحب چې په دې لنډ تنګ وخت کې او په دې مصروفه ژوند کې هم څوک چاله لاړ شي نو دا ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده. د درې په غر کې ناست یو د غر په لمنه کې او چاپېره ښه شینکي دي ښه موسم دی ښایسته موسم دی او مازدیګری دی دی زما سلام دې هم څومره ملګري چې دا پاڼه د دردمند مومند ګوري نو زما د خوا نه دې هم نیکې هیلې احترامات قبول کړي په خصوصا کم د لرو بر پښتنو سره کم مسافر ملګري چې دا وخت زما غږ اوري او زمونږ د دواړو څېرې ګوري نو هغوی ته هم زما د خوا نه ډېره مینه او ډېر سلامونه په دغه هیله چې انشاءالله په رابطه کیږو او څه چې زمونږ په حافظه کې دي او زما په ذهن کې دي د ملګرو نو هغه به تاسو ته اورم. دردمند صاحب د شعرونو غوښتنه وکړه زما په ذهن باندې خو چې کوم سړی سور دی نو هغه خو زمونږ په شریکه بلکې زه ورته فخر مومند هم ویم ګران اقبال مومند صاحب د هغه شعرونه زما په حافظه کې نو زه غواړم چې د هغه څه شعرونه تاسو ته ډالۍ کړم. ملګري به هم ترې خوندونه واخلي. اقبال مومند وایي چې د دوران د سیلۍ خلې روانو د دوران د سیلۍ خلې روانو دا سړی ډېر دردېدلی و روانو د دوران د سیلۍ خلې روانو دا سړی ډېر دردېدلی و روانو بې پڼو واحظ د شپې مخې له راغی بې پڼو واحظ د شپې مخې له راغی په جومات کې یارېدلی و روانو چې دی ولې په یو چونګ اوبو کې ډوب شو دې سړي پسې خو کلی و روانو مونږ په داسې یو کچه کور کې آباد یو چې بنیاد یې خوځېدلی و روانو پښتنو ملګرو لاس راکړو اقباله ګنې خوند د یارۍ تلې و روانو. د اقبال مومند صاحب د دغه شعرونو سره زه کوشش کوم چې ما ته نور هم د هغه څه شعرونه رایاد شي چې هغه تاسو ته ډالۍ کړم. اقبال مومند صاحب وایي چې یو کس دی چې په زړه کې هر ارمان وجني خبرې ژوندون خلکو له غواړي او خپل ځان وجني خبرې دا دور د وحشت څومره ظالم څومره قاتل دی دا دور د وحشت څومره ظالم څومره قاتل دی دې دور کې یاران پاسې او یاران وجني خبرې دا بعضې مړه خو د ژوندونه سا وباسي دا څنګه چې ما ستا دواړه چشمان وجني خبرې ته هم د رواجونو په زندان کې خورې کېږي ما هم په محبت کې ستا هجران وجني خبرې ډېر ښه د رواجونو په زندان کې خورې کېږي ما هم په محبت کې ستا هجران وجني خبرې هغې نه د اقبال سره زاړه لوظونه هیر دي قاصد مې هره ورځ په دې بیان وجني خبرې دغه شعرونه چې ما ملګرو ته ډالۍ کړ او باوري یم چې ملګري به ترې خوند هم والي خو دردمند صاحب چونکې زما تر څنګه راغلی دی نو زه هم پوره حق لرم چې کومه غوښتنه ما نه دردمند مومند وکړه نو که دغه غوښتنه دې زه هم وکړم چې دردمند صاحب په ما باندې او په ګرانو اورېدونکو په ګرانو کتونکو
څه پرزو کې نو زه به هم خوشحاله شم او کتونکي به هم خوشحاله شي. ښه موسم دی، ښه مازدیګری دی، ښه شینکۍ دی. مننه به دې وکړم. الله دې خاد راته لره او الله دې راته بریالی لره زما ګران او محترم وروره. او ولې نه بالکل به ډالۍ کوم، خو زما محافظه داسې ډېره تکړه نه ده لکه ستاسو غوندې. ماشاءالله تاسو خو ذخیرې دي در سره. ملګرو تاسو ټولو ته په مینه ډالۍ کوم. یو څو بیتونه دي چې بخت د خندېدو لاره نیولې ده، بخت د خندېدو لاره نیولې ده او ما د ژړېدو لاره نیولې ده. بخت د خندېدو لاره نیولې ده او ما د ژړېدو لاره نیولې ده. او نشم ورنږدې داسې مالي یم، نشم ورنږدې داسې مالي یم او ګل ته مې ازغو لاره نیولې ده. ډېر ښه شعر دی، ډېر. او بل بیت دی پکې چې فیاض مومن صاحب چې نه راځي خندا په وچو شونډو مې، نه راځي خندا په وچو شونډو مې مخکې سلګو لاره نیولې ده. ډېر ښه شعر دی، ډېر. او لویه بدبختي نه ده، نو څه دي ده؟ لویه بدبختي نه ده، نو څه دي ده؟ خپلو د پردو لاره نیولې ده. او اخري بیت دی پکې چې نه مني دردمند مومند نه مني، نه مني دردمند مومند نه مني، نه مني دردمند مومند نه مني، یار د بیلیدو لاره نیولې ده. او په ډېره مینه ټولو ملګرو ته ملګرو رخصت به نه غواړو، دغه مینه مې در سره شریکه کا. هیله لرم چې په ډېر څه به رانه قبوله کړئ او الله پاک مخاط لره، الله پاک مې آباد لره. چرته هم چې یو بریالي اوسئ او د پښتنو دپاره او د خپل حق غوښتو دپاره په هر ځای کې اواز اوچتوئ. الله مخاط لره او الله مې آباد لره. اجازت ده نه غواړو د لوی الله په امان. السلام علیکم.